السلام علیکم ګرانو قدرمندو لیدونکو، زه جاوید ملنګ یم او دا مهال په بره دیر خوږو اوبو کې موجود یم. قدرمندو لیدونکو، د چوکیاتڼ کې دا ځای چې کومه دی دا په خوږو اوبو مشهور دی. دلته چې دا کومه اوبه دي قدرتي اوبه د غر نه راوتلي دي او دلته چې کومه خپل میوې دي نو هغه دلته میلاویږي. د مختلفو ځایونو خلک دلته راځي او د دې چې کومه فروټ دي هغه اخلي. نو دلته چې کومه خلک راغلي دي د هغو سره به د دې میوو په اړه باندې هم خبرې کوو او د دې تاریخي چینې په اړه باندې هم د خلکو سره خبرې کوو چې خلک څه وایي. راسره اوسئ. ډېره مننه وروره، زما نوم ایاز یوسفزی دی او تعلق مې د دې بره دیر سره دی. دلته ورور مې دا ځای خو ډېر مزدار ځای دی. یو خو دغه چینه ده، قدرتي اوبه راوتې دي د غر نه، ډېرې یخې دي، ډېر خوند یې وکړ. او د هغې نه علاوه دلته د خلکو ځان له د اوبو سره دا روزګار جوړ کړی دی چې پکې د دې ځای ځایي میوې ناشپاتۍ دي، دوی ورته پړاوي وایي، دغه ټانګوان دي، د پارسیمن دي، دا ماشومان لګیا دي وږي ورته وي، د چترال مڼې دي پکې. د خلکو روزګار جوړ شوی یو پکنیک سپاټ دی دا دلته. نو ډېر زیات خوند یې وکړو، رالو دلته ودرېدو، د دې ځای نه خوند واخیستو. پیغام خو دغه دی، دا د لار ده د دیر د چترال مین روډ دی او د دیر د بازار نه چې لږ راښکته شي نو دا ځای دی، د دمې ځای دی، ودرېږي دلته، د دې ځای نه هم خوند اخلئ. د اوبه دي، قدرتي چینه ده، د دغې نه څښئ، تازه میوې دي، د هغې خپلې د دې نه اخلئ. زما نوم احسان دانش دی، د دې خوږو اوبو اوسېدونکی یم او د خوږو اوبو په اړه باندې به موږ دا ووایو چې دلته چې کوم لوکل فروټ میلاویږي، ناشپاتی شوې، املوک شو، دا پړاوي ټانګو شو، داسې دا نور کوم د دې ځګي دا وطني سوغات چې دي دا دلته میلاویږي. او خوږې اوبه دا خو ډېره مشهوره چینه ده، د کوم کوم ځګي نه خلک راځي، د چترال د بر سر نه، د کراچۍ د لر سر نه دلته خلک راځي او دا ځګی انجوای کوي، دا فروټ اخلي او ځان سره وړي. د خوږې اوبه بس د دغه کاڼي نه راوځي، د دغه غر نه، د دغه ځګي نه راوځي، ښې اوبه دي. ناصر افریدي، بیسیکلی انجینیر یم، چترال ته لاړم، هلته نه واپسي کوو، واپس سوات ته ځو مینګورې ته. ډېر خو ماشاءالله ډېر ما خو پخواني یادونه دي زه ورسره کړم، 97 کې پاتې شوی وم. نو ډیفینټلی ښه خلک په لاره باندې روان یو، دغه نشپاتي او د املوک مو راواخیستو ډېر. دا وړو صرف دغه لپاره چې یو د دې ځای یو هغه ده، نو دې